ولا طالبا إلا علمته ولا مبلغا إلا قويته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم وقلب تدابيرهم وزلزل أقدامهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. قصور محمد نبی پیدا، قصور محمد نبی پیدا، پیدا کرنے خدا نوادا دنیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. خدای مدنا بیشک چه بنده دے، او خدای مدنا بیشک چه بنده دے. نوری کل وارا صفات برخ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على چې دا ما دپاره د ژوند د ټولو نه غټه او خوشحالۍ خبره ده جي، ځکه چې دا داسې ورځ ده چې باندې زما والدین او زما د مورونو خویندو او زما د دوستانو د دې ورځې ډېر انتظار کولو چې کله به دغه ورځ راځي چې د دوی د علم د تکمیل ورځ راشي او موږ په دې خوشحالۍ کې شریک شو. نو دا ما دپاره ډېره د خوشحالۍ او د ژوند ډېره اهمه ورځ ده. په دې ورځ باندې زه ډېره زیاته خوشحالي محسوسوم. بس دا زه چې نن سم یم الحمدلله دا ټول زما د والدینو دعاګانې دي او زمونږ د استادانو او زمونږ د مشرانو محنتونه دي او د هغوی موږ سره هغه سختي برداشت کول او محنت کول او د هغوی دعاګانې دي. د هغوی د دعاګانو د خپل والدینو د دعاګانو او د محبت د وجې باندې چې کوم دی الله پاک زه دې ورځې ته نن راورسولم. د مولانا ابوذر صاحب چې شوکت جمال امیر صاحب د فرزند ارجمند دي، د هغوی دستربندي وشوه. دستربندي مطلب دا دی علم مکمل که ختم بخاري وکړه. عالمان د معاشرے انتہائی اہم ترین ضرورت دی او په هغه ضروریاتو کې چې هر ځای کې هر محله کې هر کور کې عالم پکاري چې د قوم او د ملت او د خلکو رهنمایي کولی شي. نو هغه رهنمایي کې الحمدلله موږ سره یو بل تیار سړی راغلی. زه ټول معاشرے نوجوانانو ته بالخصوص دعوت ورکوم چې د مولانا ابوذر صاحب په نقش قدم باندې هر یو کور کې یو عالم ضروری پکار دی چې هغه د خپل کور والا رهنمایي کولی شي، د معاشرې رهنمایي کولی شي، د اهل محلې کولی شي او په خپل هم د حلال او حرام تمیز کولی شي. په دې کې فایده دا ده دنیا به هم ښایي آخرت به هم انشاءالله ښایي. بس دا د الله پاک ډېره لویه مهرباني ده چې په موږ غریبانانو باندې دا فضل کړی دی. دا د الله پاک ډېره لویه مهرباني ده
په دې چې موږ د الله پاک څونه شکریا ادا کړو دا کمه ده. الله پاک دې د ټولو مؤمنانو مسلمانانو بچي دا شانتې نیک عمله کړي او الله پاک دې چې کوم دی د علم د نون نه منور کړي. د الله پاک ډېر شکر ګزار یو چې زموږ په کور کې علم پیدا کړو. د دوی د استادانو موږ ډېر مشکور یو او د مدرسې د اړخ نه. په دغه مجلس کې څومره خلکو شرکت کړي، الله رب العزت دې د دې ټولو مغفرت نصیب کړي، الله دې د دې ټولو ګناهونه معاف کړي. الله رب العزت دې دغه مولانا صاحب د خپل خاندان لپاره او د دې ټول وطن لپاره د خیر او د سعادت او د هدایت ذریعہ جوړ کړي. او الله رب العزت دې د خپل والدینو لپاره د سترګو یخوالی وګرځي. یا الله موږ د خپل رضا نصیب کړي، استقامت علی دین نصیب کړي. یا الله موږ د خپل پیغمبر د سنتو اتباع نصیب کړي. دغه صدقه دوی کړي یا الله دا صدقه جاریه وګرځي د خپل مشرانو لپاره. یا الله صدقه جاریه وګرځي. یا الله د دوی لپاره د خیر برکت ذریعہ جوړ کړي. دا صدقه قبول